راتګ باندې تمام پر یو حدیث کې څو سبقونه مطالعه کړي کړه ما خویندو میندو ما ته وایي خو دې نو څو سبقونه پر یو حدیث کې مقتدمه پراته دي یو حدیث ته یو نچوړ راوځي پیغمبر اسلام ستړی کور ته راغی په ما صادر واچو اما خدای کبرا رضی الله تعالی عنها زر صادر واچو په صادر واچو دا سبق دې خویندو میندو ته چې خاوند کله ستړی کور ته راشي نو په ستړیوالي د ختمېدو دپاره به هغه عمل ته په خپل لاس باندې راولي چې ستا خاوند ته سکون او آرام ملي درد والا خبره باندې کې داسې نه چې تا د سکاکوټ بازار ته لېږلي او د سکاکوټ د بازار نه واپس را رواني او درته میلاو شي او تا ته ورته ووایي چې ته خو د سکاکوټ بازار ته تللی وې نو جیب دې ډک وړی ما راته دا سودا یاده کړې ته خو راپسې دستورخان راغلي دستورخان راپسې ولې دې کور ته راننوتې نو سمدستي به پې ډز نه کړې څه معلومه ده که په هغه باندې چې کوم دی د کلونو قرضدار یې میلاو شوي درنه غاړې ولې ورکړي چې سپلې خو مې دپسې شتېدلي ایله راته په بازار کې میلاو کړی قرض وباسه او که دا نه کېدي چې خدایي خدمتګار پې میلاو ورته اوښتې نو خدایي خدمتګار د امورونو چې کوم دی نو زکاتونه یې په یو بېرې ایستلي د عمر زکات یې په یو بېره باندې چې کوم دی ایستلي نو سمدستي به خور نور په خپل خاوند باندې چې کوم دی ډز نه کوي دا پیغمبر د کور درس دی مونږ ته دا سبق دی پیغمبر اسلام کور مونږ ته سکون میلاو شو آرام میلاو شو بیا اما خدیجه الکبرا رضی الله تعالی عنها پوښتنه کوي دا الله حبیب تاسو ته څه تکلیف دی دا الله محبوب تاسو ته څه تکلیف دی او دا جان صلی الله علیه وسلم فرمایي محبوب علیه السلام ته فرمایي وا خدیجه د اسمان د جانب جبرئیل علیه السلام راغی ما ته قرآن مجید راوړو ما ته نبوت راوړو خپل ځان باندې مال یرالا خپل ځان باندې ویریدل اوس د اما خدیجه الکبرا جواب ورکړ پیغمبر علیه السلام ته فرمایي دا الله حبیب تاسو مې یریږئ تاسو د الله نه ضایع کوئ تاسو د یتیمانو امداد کوونکي تاسو د فقیرانو امداد کوونکي تاسو د بیمارانو بیمار پرسي کوونکي تاسو صله رحمي پالونکي رب کائنات به تاسو نه ضایع کوي پیغمبر علیه السلام محاسن باندې پیغمبر علیه السلام ته محاسن باندې اوس ځان جان سردار ودان له سردار ولې پیغمبر د کور مو ته درس داري چې کوم زنانه یې او خاوند ستړي ستوماني غریب دی فقیر دی دا به خپل خاوند محاسن بیانې دا زنانه دا به خپل خاوند کمزوري نه بیانې کور دې قسمه قسم کمزوري چې کوم دې په کور کې راځي د ښځې او خاوند قسمه قسم چې کوم دې لین دین راځي نو دا به د خاوند چې کوم دې محاسن ښکلي اخلاق درانه خویونه دا به بیانې دا پاکه ښځه ده دا دینداره ښځه ده دا نیکه صالحه ښځه ده که د بل په کور کې ناسته ده نو دا د بل په کور کې به هم د خپل خاوند چې کوم دې سپکاوی نه بیانوي محمد رسول الله فرمایي یو خاوند کور ته راغلی بیبي په دې باندې پوه شوه چې زما خاوند کور ته را روان دی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا بیبي د خاوند په استقبال کې ګویا ودرېږي چې زما خاوند ناغی چې دا خاوند کور ته ورننوځي په بیبي باندې نظر پرېوځي پیغمبر علیه السلام فرمایي دا خاوند دا خوشحاله شي د سرور میلاو شي په خوشحالۍ باندې راشي دا بیبي خپل خاوند کله ویني نو دې بیبي ته خوشحالي میلاو شي چې زما خاوند ناغی پیغمبر علیه السلام فرمایي وایي په مخ د ځمکه باندې دا ښځه او خاوند یو بل ته په مسکا او خندا او په خوشحالۍ باندې شي وایي د عرش رب په دې ادا باندې دومره خوشحالېږي چې د عرش رب په دې دواړو باندې له پاسه د رحمت څادر له پاسه دوانو د رحمت څادر له پاسه چې کوم دی کور کې ولې دي دا د خاوند د مینې او د محبت زندګي دا په کور کې ده الله په دې دومره خوشحالېږي چې دومره خوشحالېږي نو خاوند د زنانه دپاره جنت دی او د خاوند د زنانه دپاره جهنم دی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم زهرا ته څه فرمایي اوږده خبره ده لفظ درته راغله حضرت علي سره چې کوم نه نو څه خبرې اړولې راړولې نو ورانې او ورسره جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي فاطمه که په داسې وخت کې تا له مرګ راغی چې ستا نه خپل خاوند حضرت علي رضي الله تعالی عنه خپي او تا له مرګ راغی فاطمه ستا پلار محمد رسول الله به ستا په جنازه باندې نه ودرېږي حالانکه فاطمه تو بضعة مني فاطمه زما د زړه ټوکړه ده پیغمبر اسلام وایي چا فاطمه خوشحاله کړه زه خوشحاله کړم چا چې فاطمه زما خفه کړه زه خفه کړم پیغمبر اسلام فرمایي بچي جد الحسن والحسين دی پیغمبر اسلام فرمایي الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنه د جنت سرداران دي د هغې بچي د جنت سرداران د هغې مور د پیغمبر د زړه ټوکړه د هغې پلار حضرت علي رضي الله تعالی محبوب فرمایي علي په جنت کې به چې کوم دی نو ستا کور زما کور ته مخامخ ستا کور به زما کور ته مخامخ عرض مې راغی
چې زنانه چې د پیغمبر د زړه ټوکړه ده چې خاوند د خفګان خبر راځي پیغمبر اسلام ته فرمایي پاک مستا بابا جان مستا په جنازه باندې ودرېږي نن زموږ د خاوند سره سلو بر توبه مان پناه پکار چې د بل کور تلان شي او د بل کمره وي دا زنانه چې د بل کمره ویني هلته چې لاړ شي جامې ویني پیزارونه ویني کمرې ته رسي ګوري پیزارونو ته رسي ګوري د هغې سامانونو ته رسي ګوري نو ورته وایي خورې خاوند خو خدای تعالی درکړی منم خورې خاوند خو خدای تعالی دا پیزار کلپېدلی پیزار او اوږد پیزار لنډ پیزار او پلنګ پیزار او پړکېدونکی پیزار او ساده پیزار جامې دي چې کوم د څلور پنځه قسمه خاوند خو تعالی درکړی هغه ورته وایي ستا خاوند وایي زما خاوند خو سیمېلو دی زما خاوند خو سیمېلو دی سم چې کوم دی نه راوړي د سړیتوب خاوند خو ستا دی چې دا هر څه راولي یار ساته ای مورې یار ساته ای خورې یار ساته دی که کوم دی ای د کور مشرې دا ښکلې خبره نه ده د خپل خاوند باره کې به محاسن بیانې د خپل خاوند به ښکلي اخلاق بیانې عرض مې دا کو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام لومبۍ کلمه ویونکي خدیت الکبرا لومبے قرآن اوریدن کی خدیت الکبرا ربوت د نبوت چہرہ باندې نظر لګیدون کی صحابیہ خدیت الکبرا رضی اللہ تعالی عنہ لومبے طالبہ خدیت الکبرا رضی اللہ تعالی عنہ لومبے د قرآن الفاظ راتلون کی خدیت الکبرا ولي فعل الحكيم لا يخنو عن الحكمة ده حكيم كارو ده حكمت خالي ندي ده حكيم كار ده حكمت خالي ندي وعلماء فرمائي بريك حكمت سلي ويجي بريك حكمت داده تعمير رحمة الله عليه فرمائي چه دمور تاسما توجه کوي دمور دا غيغ بلومبه مدرسي دمور دا غيغ بلومبه مدرسي دمور دا غيغ بلومبه تربيت گاي دمور دا غيغ بلومبه پرورش گاي دمور دا غيغ د قرآن خودلو والے لومبه دمور دا غيغ د الله خودلو والے لومبه پدې وجه د قرآن نسبت لومبه د زنانه سره راغلي دي ولې د زنانه د غيغ د کوم دي نه کار صالحان پاسي پدې وجه باندې امام حسن بصري رحمت الله عليه په درس خلک شروع وکاو چې رابعه بصريه وکړه رااله رابعه بصريه ډېر نیکه صالحه پاک دامن بیبي وا علاوه د کوم درس امام حسن بصري شروع کړه رابعه بصريه وکیناستا د حدیثو چې کوم درس په امام حسن بصري شروع وکړو یو ورځ علمي نقطه وچریدا علمي نقطه وچړلې شو دا وچړلې شو چې په مخ د ځمکه باندې الله تعالی انبیا په زنانو کې لري نبیان چې راغلي دا په سړو کې راغلي په انبیاو کې زنانه نه راغلي دا علمي نقطه چې د علماو ته رابعه بصريه په پرده کې ناس